بسم الله الرحمن الرحیم. ولی سمنن سبب معاملاتو کی خرید فروخت کی نوی صورتونه متعارف دی باغی کی خاص کر د دیون بیع ده. خلق دین خرڅي، دین خرڅول سمانه باند خرڅي، دغه شان بل اف ایکسچینج خرڅي، دغه شان چک خرڅي، دا ټول قرضونه دي. راځي د دې لږ مختصر شان تعارف کو. دین چاته ویل کیږي؟ تعریف د دین آسان تعریف به پښتو کې دا دی چې کوم شی د چا په ذمہ ثابت شي، کاغه د نقود نه کرنسی وي یا مصری اشیاء وي، مثلا غنم وربشي، بس دا دین دی. کوم شی چې د سړي په ذمہ باندې ثابت شي، کاغه نقود وی او کاغه عین وی، خود مثلیات نه به چې شاب ذمہ لازمیږي د دې اسباب دي ان شاء الله. وایو کله قرض حسنی او کله مبيع خرڅ کړي په اخیستی پیسې به باتی، بل اتلاف دې د چا مالی حلا کړي د غي قیمت زمان په پاتی، دا به وایو د خیره. به دین او قرض کې فرق به جندل بکار دی. نو دین عام دی، قرض تم شامل دی. او قرض چې ده کنه دا بستش احسان دی ښه. او فرق موږ دام ویلو چې بدین کې نیټه چی معتبري او قرض کې نیټه چی غیر معتبري. مخکې قصه کړي وکنه دي. برحال قرض حسنه دا تش احسان وی د قرض خوا په مقروض باندې. برحال دین عام دی. یو سړي د بل مال هلاک کو، باغ پیسې پورې شولې هم دین دی. مبيع خرڅ کړي پیسې به پاتې دي هم دین دی. امانت یو سره یو شیخ یو هغه به تصرف کړي دي هم دین دی. مال غصب کړي دي ول هلاک شوی دي هم دین دی. قرض حسنه صورت تم دین ویل کیږي. نو د دین اسباب ما تاسو ته ویلي راځي. یو قرض دی، یو سړي قرض حسنه ورکي. دیم التزام دی. التزام منم دین راځي. څه معنا؟ یو سړی یو شی واخلي، مېش پس په پیسې در کوم، دا مېش پس پیسې بزان لازم کړی. التزام بیا سلام وکړل، مو بیا مېش پس دو مېشت بزان لازم کړل، دام التزام دی. او دریم اتلاف دی، د شمالي هلاک کړلو دا غیب تاوان پیراله. او څلورم ایجاب شارع دی. شارع د طرف یو شی واجب شي، لکه زکات، دغه شان د خزې د بچو نفقه. به د دین خصوصیات څه دي؟ اول دا دین یو اعتباری شی دی. اعتباری پیژنې کنه، فرضي خارج کې دی وجود نشته، بس د سړي په ذمہ راځي. دویم د دین دویم خصوصیت دی، دین د بار ضروری دا چې دا مالی مثلی وي. دا سمال وی چې هغه مثل لري نه رسېږي. ځکه د دین تعریف دا دی چې حکم دار تقضى بامثالها، دې ادایګي به امثال سره کیږي د دیونو، چې مثلین نو بس به ادایګي وکي به. دریم دین چې د چا په ذمہ لازم شي، ترڅو چې اصول کړي نه نو تقسیم نه قبلي. ځکه تقسیم خو هغه شی قبلي چې مادي وي، جسم لري، دا خو جسم نه لري، دا خو یو اعتباری شی دی، دا تقسیم نه قبلي. ذهن کې کېنه وای دین تقسیم نه قبلي، وجه من ملوله، دا ډېر اهمه مسله ده. څلورم دین په معاوضات مالیو کې محل نشي جوړولای. محل معاوضات مالیو کې مبيع وي، بیع کې مثلا دا مبيع نشي جوړولای چې دین خرڅه. پنځم دین کې عقد حواله کول صحیح دي. زما بدی بلال دین دی او دا مال دي جنزب حواله راکې بس صحیح ده. عقد حواله به کې صحیح ده ها. شپږم مقاسم به کې کولای شي. جنزب ما نظم 100 روپۍ دي، به د په څه طریقه ما باندې پیسې زره واوختلې، بس مقاسم وکړه، زما غتا ته بعد استغماته.
وم بدین کې چې کوم واپسی کیږي دا به امثالها وی عین نه وی ان چې واپس کیږي به دې ته دین خلق نه وي دا خو به عاریه ده شان دی شعر اوله پیدا دی وخت سره واپس ورکه اتم براتم قبلی الګ د دین نه می بری کړلې البته دومره دا چې مدیون قبول به ضروری دی د سی وایا دین مدیون بری کیږي د داین په براءت سره خو چې مدیون رد نه کی دا براءت کاغه رد کیږي به نه بری کیږي مطلب زه جنزیب باندې مزر روپۍ ہوتے ان تما بری کړلی دا وی ټیک د بس بری شو کدا وی ز برات نه قبلو مانو به نه بری کیږي دا اصل کی تملیک دی ښه څه دی زما کې مې پیسې بتا در پوری دي ته مې مالک کړلی او وی زین قبلو ما نه تملیک کې خو څوک مالک جوړه داغه قبول ضروری دی نه رسې عام براءاتو کې چلته تملیک معنی نه نو هغه صرف په دې بری کون کې معنی تام کیږي بس خبر ختميږي پنځم د دین اقسام ووري یو دین الله دی لك زکات دی کفاره ده نظر عشر یو دین العبد مبي پیسې باجی دي شه دی ولا اهلا کړي دا غب پیسې باجی دي یا قرض حسنه چاله ور چا در کړي دغه پیسې دي دا یو تقسیم شو بل حالی غیر حالی په اعتبار سره بل تقسیم دی کله دین حالی وي او کله مؤجل وي دین حالی سمانا مبيع به خرڅ کړي دي شروزو د بار پوری دي شروزي پوره شي نور توي پیسې میرا کدي وخت د دین حالی دي ټیم پوره ده کنه او یا ورته وای چې ګور ازما پتا مبيع در خرڅو ما پیسې با او کله در کوم چې کله ما مطالبه وکړه چې څه ټیم مطالبه کوي د ټیم بس دادایږي ټیم دې د دین حالي دی بل دین مؤجل دی چې کوم نیټه مقرر کړی اعلاني راغلي نه رسي بل تقسیم د دین دی موږ ویلې د دین قوي متوسط او دین ضعیف دین قوي چاته ویلې کی چې هغه په یو سړي باندې د مالی تجارت په وس کې لازم شوی مالی تجارت یې چانه خسته پیسې به پاتې دین متوسط چې وسلی باندې د مال پایوس کې لازم شوی خو د غمال مالی تجارت نه د شانې دغه د کور سمال خسته دغه پیسې به باتی او درې نمبر دین ضعیف دی چې هغه بالکل د مال پایوس کې د سره راغلی نه غیر مال پایوس کې لازم شوی د دې مثال لکه بدل خلع مہر دا خزي دین د بخاون معنی ایواز نشته مال دغه شان دیت د مقتول د ورثه په قاتل باندې یا د عاقله د قاتل باندې دغه شان بدل خلا په زماني دا مثلا ختمه اوس د دیونو د خرید او د فروخت څلور صورتونه دي دین خرڅول اخستل نو اول دو صورتونه بيع الدين بالدين دين بدين خرڅول لکه ډېر احمد ښه څو صورت دي څلور اول کم دې ټولي وایي دین بدین خرڅول دویم دې بيع الدين بالنقد دین چې دې کنه په نقد باندې خرڅول بيع الدين بالدين معنی دا ده بس زما په جنزیب باندې 0 روپۍ پوری دي او د جنزیب 0 روپۍ شری زما په جنزیب 0 روپۍ پوری دي او د 1000 روپۍ په بلال پوری شنو ماته وای زه خپل دین استاد د دین په واس کې بتا در خرڅو ملال شي بلال نه والا استاغه بزما چې زما غستا شو یعنی بلال سره چې کوم دی نه رسیبي او دین بيع الدين بالنقد دا چې د مانې زما 0 روپۍ پوری دي زه ته هم د کتاب دی راکه په کې دا وې دروایله نه رسیبي به د هر یو دو صورتونه دي توجه بيع الدين بالدين بيع الدين بالنقد دو دي کنه د هر یو دو صورتونه دي یو بيع الدين بالدين چې دا ممن عليه الدين دا او دویم بيع الدين بالدين ممن من غیر من عليه الدين دا سمانا ما بدي جنزيب 0 روپۍ پوری دي کنه زه بيع الدين بالدين کوم هم بدماني خرڅوم او دویم بيع الدين بالدين من غیر من عليه الدين
زما په جنزیب باندې 100 روپۍ پوری دي، دا 100 روپۍ زه خرڅوم په بلال باندې. مدیون نه علاوه به بل کس خرڅول. لنډه دا بيو دین به دین کې په مدیون خرڅول او بغیر خرڅول. څو صورت شو؟ دوا. او بيو دین بالنقدم دو صورتونه دي. دا دین په نقد خرڅول په مدیون باندې او دین په نقد خرڅول په غیر مدیون باندې. مجموعي تور باندې څو صورت شو؟ څلور. برحال اوس حکمونه واوري. اولنې صورت بيع الدين بالدين ممن عليه الدين. بيع الدين بالدين دا او چا باندې چې دین د باغی خرڅه دا یو صورت وکنه. بيع الدين بالدين ممن عليه الدين. د دې صورت بسوي زاب جنزب باندې 100 روپۍ دي. نزه جنزب ته ما به تمام نظم 100 روپۍ در پورې دي کنه دا و یو زه ما د څه وکا ما باندې غنم را خرڅ کا کیلو من او مش پسې به راکا دا وای سیدا نمام به دین خرڅ کو روپۍ او در باندې غنم خرڅ کړه کنه من ام دین دی نه به یو دیني بالدين او ممن عليه الدين. تاسو ورسېدلې یو صورت. دویم صورت یې باوري بيع الدين بالدين من غير من عليه الدين. زما په جنزیب 100 روپۍ دي کنه او زه د خپل دین خرڅوم بلال مانی. لکشن صبر ما د جنزیب سره بیا سلام وکړه 100 روپۍ مې ورکړې دا به مالا میش پس غنم را کوي مثلا 5 کیلو به زه دی بلال ته ویم چاله کده سکار دی جنزیب باندې زما دین دی غنم می به پوری دی بیا سلام کې ته د څه وکا 1200 روپۍ مال راکا او خیر دې مش پس راکا غنم ته ځان لواله نو بيو دین غنم می به خرڅ کړه کنه دین می به خرڅ کو او من غیر من علیه الدین پچا چې دین دې پاغه نه په غیر می خرڅ کړلو او بالدین می به خرڅ کړلو تم مال مش پس روپۍ راکا بيو دینم شو بالدینم شو ومن غیر من علیه الدین شو. دا دوړو صورتونه ناروا دي ښا وجه دا چې دي کې بيو الکالی بالکالی دا نو بيو الدین بالدین ممن علیه الدین معنی کې ام بيو الکالی دا بالکالی دا مجلس عقد کې بيو قبضه نه کیږي او که بيو الدین بالدین من غیر من علیه الدین کې نو بهم بيو الکالی بالکالی دا نه ده صحیح. تاسو پیږئ کنه وضاحت نور وکما رسي څه صورت شو دوا کنه دا اولنی صورت بيو الدين بالدين. راځي دریم بيو الدين بالنقد ممن عليه الدين. بيو الدين بالنقد ښا زما بده جنزیب باندې مثلا 100 روپۍ دي زدا دین بده خرڅوم په د معنی ممن عليه الدين معنی خو په نقد خرڅوم امخ کې بدین خرڅول وس په نقد به په نقد کې دوه صورتونه دي کله په عین سره زما بده 100 روپۍ دي کتاب ته پکې واله نقد او کله پیسو معنی د زمانه زما 100 روپۍ دي ډالر ته پکې واله ما دا جایز ده خدي کې منع نشته دي نرسي به او د دې اچھا جی بهر حال ټولو فقهاو بنظم باندې جایز ده د شرایط خیال بساتی هغه دا چې عقیدانو کې بهلیت موجود وي کچري د بيو الدين بالنقد کې په کرنسي معنی کېږي د معنی ما 100 روپۍ دي زیته 100 روپۍ مې ورپوري د مال ډالر راکې نو کچري د یو ملک کرنسي کې دا کار وشي یو ملک نو به خو مجلس عقد کې به کمې زیته منه دي او کله بل ملک لکه ډالر راکې پاکستانو په بدله کې نو به کمې زیته جایز ده خدای رچی مجلس کې به قبضه کوه بيو الدين بالدين ته جوړ نشي زول صورت ته جوړ نشي. ضاع وتعجل مساله ولم امزان ساتو چلکه
تا باندې می کم دین دې کم راکاو فی الحال راکا قصه هم کړي وکنه او دغه شان ک مدیون ته مزید وخت ورکه دین و بس زیته نه دینه بمزان ساتو معايير شرعیو کې ول درې ضابطې ذکر کړي هم دغه حاصل لې سلون سورته بيو الدين بالنقد من غير من عليه الدين بيد دین کوم بدمه پورې دي بالنقد کوم نقد شيتي اصولوما خو بچای کوم دا بیا من غیر من علیه الدین ببل کسه کوم ندیم دو سورتونه دي ما په جنزیب باندې مثلا زرو بیبوری دي ما بلال ته ویل سره دا کتاب دې کنه په مارا خرڅ کا هغه دین باندې کمی چې جنزیب پورې دي نو به یو دین می وکړل کنه او فی الحال می دنه کتاب اصول کو بالعين می وکړل به یو دینی بالنقد می وکړل رسې کنه او من غیر من علیه دین سره می وکړل رسې او دې کوم بل صورت جوړیږي د باندې ما ضرور به دي بلال ته ما د ډالر راکا د سل هغه دین باندې کوم چې زما په بلال باندې جنزیب باندې بوري دي ته مال د ډالر راکا فی الحال دا به یو دین بالنقد شولا من غیر من علیه الدین باندې دواړو صورتونه دې هم جایز دي تاسو بیګی کنه اچھا جی ما څه ویل جایز دي د فقهای حنفیه او حنابلہ بنس دا صورت نه دی جایز څلورم صورت کم یو بيع الدين بالنقد او من غیر من علیه الدین بيد من غیر من علیه الدین نک کتاب اخلی نقد کتابی او یا نقد دین کرنسی وی مثلا دواړه صورتونه منګه حناف وینه د جایز او د دې د عدم جواز یو وجدا ده چې بای چیرې زدين خرڅو مکنه زد قادر نه یم د خپل مبي بس فارلو معنی بلال تا اذن خو بذمه د جانزيب دي انا معنی وصول کړي څنګه ته بس فارل نه زه قادر نه یم او دیمه خرابې ده چې دا دین د مبياس پارل چی کنه دا په بای باندې او دلته زدا بل معنی ورچو په جانزيب معنی ته او وسپاره لہذا موږ د حناف بنظمانی بيو دین بالنقد من غیر من علیه الدین من دسی نو مجموعی تور من ستو صورتون رال څلور کنه درې نه جایز دی واور وس بيو الدین بالدین من عليه الدين ناجائز بيع الدين بالدين من غير من عليه الدين ناجائز بيع الدين بالنقد من غير من عليه الدين ناجائز ده او څلورم دا یو صورت جائز دی چې موږ دریم ویلو کتاب کې بيع الدين بالنقد ممن عليه الدين معنی جائز ده کاغه نقد سامان وی او کاغه کرنسی وی البته د اخیری صورت کې د کی حواله کېدل شي ما په جنزیب باندې 100 روپۍ پوری دي زبده غزر روپۍ باندې د بلال نه کتاب علم دا خونه د صحیح حواله کول شي کنه دنه به کتاب والا مې 100 روپۍ مې هم د سکارو کلال شه د روپۍ د جنزیب نه اصول کام به راضي شي دام راضي شي بس ټیک ده حواله کې صحیح کیږي بیان صحیح کیږي دین حواله ورکول شمه خو دین خرڅول نه شمه ته چې دې کې څه فرق دی فرق بکې دی لکه حواله کې دا کار دی ان شاء الله ان قریب را روان ده مونږ لږ شان څوره جمع کې دی کی ویلا کچري محتال علیه چا باندې حواله ورکړل شوی دا هغه ادایګي ونی کې دغه د امام صاحب بنز دو صورت دي اصحابانو بنز درې صورتونه دي نو واپس پچا چې قرض پورې دی یعنی زه ما بلال حواله ورکړی و چې جانزیب نه والا ک جانزیب نه وصولي ونه شوله بلال ایمان کولی شي حواله کې دا کاری او په بای کې بای ما در باندې غدین در خرڅ کو سکان وصولي کول شي کنه زلاړم ختم شوم فرق باندې پوه شوي